ولی مونږ تاسو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په سنت عمل نه دا زمو استا کمزورتیا ده دا زمو استا د دین او د سنتو نه لریواله دي او دا غي مونږ ته دومره نقصان رسي چې تاسو یې نه چې زمونږ بچي ظلمي بچي مونږ ته په کورونو کې ناس دي زیناګانې کوي لګیا دي حرامي توبونو بچا بازو پسې زمو استا بچي ګرځي خو پلار غریب وایي چې وته واده وس نه کیږي ستاسو قجور وس نه کیږي ستاسو ستو وسم نه ستوان خو نشته قجور رواج نشته نو د یو کا د مټیانو رواج دلته دړې دو مټیان راوړو د خپل گاون راغون کا او خپل مولي شه ورو غوړ نکاح وتړي او بس ودغه واده دی وډولې راوړ سادهګي سره چې څومره سادهګي تاسو کولې شي نو داسي نه په اول مونږ مولیان عمل کوو او نه په تاسو په دې سنت باندې عمل کوئ نو ځکه د خبره ډیره ګرانه ده دا واده کول دونه ګران کار نه دی دا موت د رسمونو د رواجونو د لاسه چې کم دی هغه موږ ځان ته ګران کړی هیڅ ګران کار نه دی چې داسې ولیمه شي لکه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک شاندار ولیمه کې سالال کړي چیلې بته د بچی په واده کې چیلې لاله کا خلک راغواړه وست کېږي او د روزي مو سره پخېګا خلک راغواړه دا اسانه ولیمه نه ده دا خه علی شان ولیمه ده دا خضرنه ولیمه ده خو زمونږ استادو د دین او د سنتو نه لریواله دي خپویګو په دې خبرو د حدیثونو ما تاسو ته د پاره وې د بخاری شریف او د مسلم شریف چې تاسو ته پته ولګي د خو پیغمبر آقا و مولا خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد رسول الله ټول و صلی الله علیه و سلم چې د هغه مبارک په کومه طریقه د ولیمې دعوت کړي دي او د واده خیرات کړي دغه عالی شان ولیمه وا چې چیلې لاله شو په صحابه کرام مبارکانو وی خوړه دا دعوت او چې کوم د عاجزه دعوت او د ملنګې دعوت نغې کې سو باغې ولیمه کې باغې کې ستوان او کجوري وي هغه په صحابه کرام مبارکانو باندې وخوړي دغه چې کوم دي د عاجزه د ولیمې دعوت دوه دعوتونه دا په دې بخاری شریف حدیث کتاب ته ذکر شو مهربانيو کې د دینه اخذ وکي په دې سنتو باندې خپل ژوندۍ تیر کړي نو ان شاء الله امید لرم چې تاسو ته بس تاسو د بچو ودونه او لکانو ته خپل ودونه دا آسان شي مشرمېږي د خلکونه چې خلک بس یو خلک د خدای پوهه کی الله د مسلمانان په دې حدیثونو پوهه کی د خپل خو پیغمبر صلی الله علیه و وسلم په سنتو دی الله پاک دی پوهه کی دا دعا وته کوي مشرمېږي په دې خبرو کې چې خلک بس په دین کې ملا شرم شته او موت د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک ډیر اوچته درجه ده ډیر مالدار یې دا غنا او داغه پاکو بیبیانو نه چې په قران کریم کې داغي بار ذکر راغلي زمو سره بیبیانې ول ډیر عزت مند دي دا ډیر لوی خیرات قابل دا غلط سوچ د مسلمان جوړ دی علماء له پدې کې بنیادی کردار ادا کول پکار چې د هر منبر نه عمده حدیثونه په میاش د پس خامخا یو ځل بیانې چې دا ودونه دا رواجونه پرې دي دا رواجونه دا پکې اوربلې دي دا پکې میندیانې دي دا د هندوانو رسمونه هندوان کله تللی دي د دې وطن نه اوس پورې تاسو د هندوانو رسمونه په ودونه کې ختم نه کړل د دې رسمونو نه قلار شي په کمی بیبي بس رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اوربل بوتلو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د خاندان خلک یا د یو صحابي مبارک د خاندان خلک په اوربل پسې تلو او شمه وړې ویلته غډاګانې کړې وي دا شوی دی په حدیثو دا شته په شریعت کې دا براته نه کوي په یو حدیث مبارک دا چا په طریقه روان یې مړه ودونم ټیکې دا رواجونه ختم کړي د هندوانو دا بل بیا دې جوړو ته ګوره دا ویل به یو جوړه په غریب سړی په 50 پیته 8000 یو جوړه والی دا واده جوړه نه یو ورځ واچي دوه ورځې بس به لدی ورځي بیا دا چولو نه دا څومره اسراف دي او مالدار خلک یو جوړه 5 لاک 4 لاک ورچ په مردان په تخبه په مارکیټ کې وګوره تا ته به 4-5 لاک جوړه د ناوي ملاوي 10 لاک 15 لاک او چې کم مالدار یې پکې سره زرو لګي هغه بیا د کروڑونو پوري خبري یو جوړه د ناوي چې یو ورځ به پکې تیري دا باقی زندگی باغ بیا په ساده کپړو کې تیري کور کې سو بیا دغه کپړې چي د پړه کړو دا څومره اسراف دی د مسلمان او د مسلمان دا حلاله پیسې د مزدورو دا پیسې څومره په غلطه لار روانه
مهربانیو کې ناوې له جوړواله موږ د مول کل قیمتي جوړواله والا د 10,000 والا د 15,000 والا 15,000 والا خود دې جوړواله چې هغه پر روانه ژوندۍ کې بیا استعمالول شي غم خادله پکې شي کور کې اچول شي نو لہذا په جوړو کې سادهګي راوړي سره زر په کوم حدیث مبارک کې چې خامخا ناوې له بسره زر کې یو حدیث مبارک کې تاسو نه شیخوله زمون سره زر رواج 2 تولې سره زر بکې 3 تولې بکې نن سبا چې غریب سړی 2 تولې نه تولې سره زر هم کوي نو نه سبا دونی ملکونه بار تور روانه نو 2,60,000 2,70,000 تا د یوې تولې په دغه غریب الک باندې ورواچولا اوس به 2.5 لک روپے سره پاسا هغه صرف د سترو کالی له پیدا کوي البته لور ورکه او چې وته سلور تولې وکا ورکا ولا زره دا سره پاسه 11 लाख روپے به کم څه نه غوړي 12 लाख نو الریډی تا د خپل لور ژوندۍ تباہ کړه چې ته الک ته ډیمانډونه ډیر کې د خپل زوم ته چې کمرې به 2 جوړې تیج باترومونه به دا به هغه به سره زر بدونه کې دونه غټ خیرات بکې دا بکې هغه بکې دومره کپڑے بکې نو دا تسکه دا د خپل لور خور سره زیاتې دی ستا د لور خور واده به الریډی 2 3 سلور کال رستو شي دغه الک دا واده هم 2 3 سلور کال لیټ کیږي 15 کال موږ لیدل 10 کال د الکانو شو 15 شپږ کال د الکانو شو الکم ځوان دی جینې پیغله دا او واده کویدن شوی دا واده وسنه کیږي ولی غریب لګیا د کله کوټې جوړي په 2 3 کال کې کوټې جوړي کی بیا کاړې جوړي کال دو پاغیله مزدوري کوي نو لاړ شي الریډی د الک او د جینې واده لاړ هغه کلونه لیټ دا زمو استاد رواجونو د لاسه کالی سره در سنت نه دی په واده کې مہر شته مونږ مہر منو خو مہر د شریعت د نه مونږ منو کنه هغه مہر خراب او بیکاره مہر دی چې هغه ډیر زیات یو په خاون باندې بوج ورواچ بس ساده مہر کیدا توله کیدا وس چیک چاکی 2 تولې 3 کیدا چې وسته کیږي लाख روپے په مہر کې کیدا 50,000 روپے په مہر کې کیدا خولي مہر دې ساده ابي ولا پاسانه ورم کی خاون غاړه مزاده شو بیبي ته بس خیر مو رسید خاون نه خوشاله بمشي چې دا ویل پړو منې شپه یا د واده پښپا خاون 1,00,000 روپے نقدي ورکی چې دا ستا مہر سونه به خوشاله شي غناوي خپل ضرورت به در سره کی نو زمونږ دی رواجونو زمونږ ودونه لیټ کړي نو نتیجه سره وته ورشه زیناګانی شروع دي الکانم زیناګانی کوي لګیا دي آنلاین زیناګانی دي نن سبا ډیجیټل په دې موبایل چې څومره زینا شروع ده تاسو نه خبرې پټې نه دي زمانه خپوي تاسو په دې خبرو او جنکیم لګیا دي د عزتمندو خاندانونو او د کورونو هغه لګیا دي په زنا کې مبتلا شوي دا ولی دا داغي د نکاح نه کولو په سبب دا د خپل زوی او د لور د واده نه کولو په سبب او د دې رسمونو رواجونو په وجه واده لیټ پرې د دا رسمونو رواجونه خپل مزیدار آرټیفیشل کالی ملاویږي ټول ناوې په خپل ښکاری د 2 کالو په ویرنټه د 15 کالو د 10 کالو په ویرنټه په مردان کې تخبه کې ملاویږي زرګرانو سره چې د 10,000 کالی والے ټول ناوې پکې د سر نه تر خپو پورې پټ شي او ریشاوې بس کوسو کې پرخ کولی شي چې دا سره زر دی کو سپین دی کو سړي خپ سلا رضا وته وای کنه پیسې کالی کوم خدای ویرنټه وي لس کاله بس نه کیږي د څه پکې لایف ټایم ګارانټي ورکړي ټول ژوندۍ کې به څوک نه پیژني چې دا سره دی کو سړي دا ملاویږي 15,000 20,000 25,000 باندې خپل سیټ بهترین سیټ چې پکې 40-50,000 باندې لایف ټایم ګارانټي نو ته څه ولې نه لینا ویلا نه به دې خسته ښکاری کنه په 10,000 روپے چې خسته کیږي نو څه ضرورت چې ته 10 لک لګي او بل دغه کالی بیا ساتلم نشي کله ته په کویدن کې زموږ خو الحمدلله خپلوانم ډېر خپلوان دي کنه چې چا کر غم او خادي نو غلابت کوي سوګي ته کوي خپل ترور خپل د ترور لونا خپل د ترور بچی د ماما بچی د کاکا بچی خپل رونا خپل اندروریاني خپل بابي ګاني په سونو واقع په دې علاقې کې موږ ما پر ریکارډ موږ بیا راشي ربي وي والے روکی شوی دي سو کوئی علاقہ ټروک شوی دي سو کوئی بنگړې روک شوی دي دا بس چل کې اوچا به پټ کړي نو ستو پته یاده خدا کور خلکو نه خو خالی نه کنا نو دغه کالو بیا څوکیداری دا زنانه نشي کولی چې قیمتي کالی ولا والے بلوځي سو پټ کی نو زړه به ټکو چوي چې دا په 2-3 کال مزدوري کړي دي خاون او دا کالی سره د غیله جوړ کړي او دا غینه پاسانه په واده کې یا په غم کې سو پټ کی نو سونه نقصان دي نو لہذا ټول زمونږه کار ټول غلط روان دي
ډېر غلط رسمونه او رواجونه. نو دا تاسو ته ما دا خبرې څو دې دپاره وکړې چې دا ولیمه د واده خوشحالي دا په ځان اور سکور کوه ما. زمونږ دې بعضې هلکانو ته ګوره دي واده یي او د دې واده په دې کورسۍ چې کښېنې اوتري. تاسو ته پته ده ولې اوتري؟ ګډ وډي جي سلام هم ترې خطا کېږي او خپې هم رپېږي او ګډ وډ کېږي. داسې نه د واده خپل ټینشن او بوج هم دی هم مونږ منو خو ته باندې زیات ټینشن د صحیح تاسو ته پته ده. د دې خوا کالي د قرض راغستي دې خوا کمرې قرض جوړې کړي سیمټ او د خښتو په پیسي د سرو زرو په پیسي دې خوا خیرات ټول سی ورکړي او څه پې پاتې د هغې ټینشن هم پي. دې خوا مور او خویندې او پلار هم پې جوړې غواړي. دې خوا وایي سبا اوس بیا پروګرام دی بل اوس بیا پروګرام دی 3 او 4 ورځې زموږ واده نه ختمېږي او خیراتونه او بیا میلمانه میاشت را رواني. هغه میلمانه چې وګورې میاشت بیا هغه دا را روانې جي نو هغه میلمه خو ښه مزه کوي چې راشي او تاله د 3000 روپو تاوان وکړي او ستا پې چې کم دی 1500 تاوان وشي. داسې میلمانه قربان شه. خو چې داسې میلمه راشي تشپاڼې او هغه تشپاڼې تاله سره هم نړي او یا چې ترماس چې څښا پخ کړي څښا بسکټ د 500 روپو راغستي او تا راشي چې دا ما چیر وړه نه ویله او بیا پې ته چې کم دی د 2-3 تاوان کې. نو دا څه میلمه دی مړه؟ دا څنګه دی مینه کوي د ناوې سره؟ دا مینه ده د ناوې سره. نو الګ باندې دا ټینشنونه یا غریب په واده اډو پوهې نه شي د واده په خوشحالي. دا څو کاله په ټینشن کې قرضونه ختموي د قرضونو ټینشن یې ورسره. نو ځان له ټینشنونه په خپله مه جوړوئ. اوس راځو د ولیمې چې کم دعوت دی نو دا څو ورځې په کار دی مستحب څه دی سنت څه دی. په دې باندې حدیث مبارک د ابو داود شریف را نقل کړی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایلی چې الولیمة اول یوم حق. ولیمه په لومړنۍ ورځ لکه نن نکاح شوه او شپه د واده لومړنۍ شپه تېره شوه د خاوند او بیبي نو سبانۍ چې کومه ورځ ده دې ته د ولیمې دعوت وایي. په سبا چې ته کومه روټۍ ورکې نو دا د دې واده د خوشحالۍ دا د ولیمې. نو لومړنۍ ورځ ولیمه چې څه ده حق. حق مطلب ثابت دا ثابته ده او دا سنت ده. لومړنۍ ورځې ولیمه د لومړنۍ ورځې خیرات. نن واده شو ډوډۍ راله دواړه ښځه خاوند ملاپ شو میلو شو د شریعت او د قانون مطابق په سنت طریقه. نو په سبانۍ ورځ چې کوم دعوت دی او خیرات دی دې ته څه وایي؟ دا دعوت ولیمه لومړنۍ ورځ دا حق ده دا ثابته ده دا په سنت طریقې ثابته ده. والثاني معروف محبوب فرمایي دا دویمې ورځې دعوت د واده په دې دوی په سبانۍ ورځ بیا دا چې کوم دی معروف دی دا نیکي ده ښه کار دی د بلهۍ کار دی ثواب پې ملاویږي. یعنی فقهاو لیکلي مستحب دی. دا دویمې ورځې هغه دعوت بیا د لومړنۍ ورځې خیرات شو سنت شو حق شو ثابت دی د محبوب علیه الصلاة والسلام د سنتونه څنګه تاسو سما د بخاري حدیثونه ولوستل. د دویمې ورځې واده خیرات دا څه شی دی معروف دا نیکي ده بلایي ده خیرخواهي ده مستحب دی ثواب پې ملاویږي د دویمې ورځې په خیرات هم. واليوم الثالث سمعة ورياء. اوس د درېمې ورځې خیرات چې کم دی نو دا شهرت دی او ریاکاري ده. د درېمې ورځې د واده د درېمې ورځې د خیرات دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څه فرمایل؟ شهرت مشهورتیا خلک وایي چې 3 ورځې خیرات موږ وایو ټول کنه 3 ورځې د واده پروګرام دا شهرت دی د درېمې ورځې د خیرات او ریا ده ریاکاري ده. مطلب د 3 ورځې د خیرات اجازت اوس نشته دا د شهرت او د ریا نه ډک. اگر چې موږ سره په دې کې امام مالک رحمت الله علیه اختلاف کوي. امام مالک رحمت الله علیه فرمایلی دي چې د 2 ورځو پورې د ولیمې دعوت ورکولی شي ته چا چې وس کي. دا خپل مذهب دی. مو خپل مذهب د جمهورو هغه چې کم نه دی چې ولیمه 2 ورځې ده بس. لومړنۍ ورځې خیرات سنت دي څومره چې ستا وسو او د دویمې ورځې خیرات مستحب دي څومره چې ستا وسو. نو زموږ په فقه حنفي کې 2 ورځې ولیمه ده 2 ورځې د ولیمې خیرات او په 3 ورځ محبوب علیه الصلاة والسلام څه فرمایل چې دا شهرت او ریاکاري ده. دغه شان سعید بن المسیب رضی الله تعالی عنہ مشهور تابعی دی او ډېر لوی مرتبه او مقام دی او لوی محدث دی صحابه کرام مبارکانو شاګرد. د مبارک لبا چې کله دعوت ورکړې شو د حدیث مبارک د لومړنۍ ورځې دعوت ورکړې شو د ولیمې د قبول کو لاړ. د دویمې ورځې دعوت چې کله ورکړې شو نو دی سعید بن مسیب رضی الله تعالی عنہ قبول کو هغه علم لاړ. چې کله د درېمې ورځې دعوت ورکړې شو ودعي اليوم الثالثه فلم يجب نو د دعوت قبول نکو
د درې مې ورځې د ولیمې د خیرات. وقال وی فرمایل اهل سمعه و ریا، دا خلق د شهرت خلق دی او دا ریاکار خلق دی. د درې مې ورځې دعوت لدی اعلان په دې حدیث د ابو داود شریف کې. په بعضی بل روایت کې هم دا قصه کې ذکر دی په اخره کې چې فدعي اليوم الثالثه فلم يجب، دله چې کله دعوت ورکړې شو سعید بن مسیب رضی الله تعالی عنہ له، نو تاسو نه کو دا دعوت قبول نکو او به سو فرمایل وحسب الرسول، یو کوټکانی راوغست او هغه چې کوم رسول پیغام رسا چا چې پیغام راوړ دعوت یې راوړو چې سیب تاسو زمونږه د ولیمې د خیرات کې شریک شي، د ولیمې دعوت دا څو مروز وا 3 مروز وا. نو دا چې وړو کې کانی راوغست هغه پیوښ چې لرچا زنه قبولوم دا دعوت او هغه دعوت قبول نکو لا نړ بلکې زجر د پاره غسړې سکو. ابدا ته کس راشي مقتدی ما ته پته راشي حرام دی الله جره پکې الله دې موږ مليان له دونه طاقت راکړي چې حرام خور سړی سود خور شرابي ایس خرڅون کې نور ناروا کارونه غټه کوون کې او عمل دعوت راکړي چې سه موږ سره روټه خورا یا دعوت یا واده دی او یا هفته اجلاګان غټ کړي او ما پسې راشي چې راشه سیوا دعوت ل راشه او ځکه نه راواله مو ویولم په درشه داسې دعوت ل درشم او دا یاد وساتئ. دا خو د ولیمې د 3 ورځې دعوت شو چې حلال دعوت دی، خو دې تم دغه تابعین شرکت نه دی کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دیتا د شهرت او د ریا پروګرام ویلې دی او روټین کې ریا او شهرت پدې کې کیږي. تاسو مهرباني وکوي، تاسو طریقه یاد کړه، سادهګي په ودونو کې اختیار کړئ، دې کې بس تاسو خیری تاسو د بچو ژوندۍ دوه جانو خیرونه پکې پراته دي. او څومره نواده کړي په دې کورونو کې ناس الکان جنکه او تاسو د پیسو د لاس داغي واده نشئ کولی. کم پلان نه غواړي چې بیګاله دې دوه بچو لپاره واده وک، ټول غواړي دا ټول سپینګری مشران ته تاسو کې یو نه کې واده. نو جواب به سي حالات خراب دي، پیسې نشتا، کمره نشتا، کالی کولی، دا خبرې وي. نو مهربانيو کې خپل سادهګي ودونو کې اختیار کې د حدیثونو مې د پاره راته وي. او بل ادا دا چې دعوت د ولیمې کوي نو منیر وځي سنت دعوت دي څومره تاسو وسو په 2 مرو بیا مستحب دعوت دي. د دین علاوه د 2 ورځې سیوا دعوتونه د واده خیراتونه مکوي، دغه بیا شهرت او ریاکاری جوړیږي. تاسو به دې مسله پوه شئ، دې کې به احتیاط کوئ. او باقی د مونږه چې کوم دا په کوم واده کې ناروا کارونه وشي، فتاوو د مونږ د مذهب حنفي او د مذهب کتابونو دا خبره وضاحت ډیټیل سره لیکل اوس ټیم پوره دی، بس دا صرف تاسو ذهن کې دا خبره درچول غواړم چې په کوم واده کې ناروا کارونه وشي، د الله پاک نافرمانی وشي، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم نافرمانی وشي، نو دغه دعوت خوړل دا جایز نه دی په شریعت د اسلام کې. دغه د واده دعوت ته ولیمې دعوتي کله چې عام روټه دعوت د لسوک درکې خو هغه کار ناروا دی، کار ټیک نه دی، الله پاک خپه کوي، رسول الله مبارک خپه کوي. ګټه حرام ده، روزګار حرام دی، پوه شوې حلاله ګټه ده، خو په واده کې ډېر ناروا کارونه وکړل. تاسو ته مې ډمې راوستي، اجراګانې راوستل، یا خپل خویندې میندې یو هفته ځان ته ګاډې کړې، د خپل خور لور ګډول خو ډېره خطرناکه خبره ده. دا خو ته د خپل لور نه خپل خور نه ډمه جوړې په معاشره کې او خپل کور کې دا تربیت ولا خراب ورکې چې ما ته ګډېږي او زه بدل یو نوټ در کوم په سر به تقدم. اسې دا څومره د بې غیرتوب خبره ده د پلار دپاره، مشرور او تره دپاره. خو حیا څه شوه؟ د هغه حدیث وی اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. محبوب علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کله چې تا نه حیا لاړه بس کوه چې څه دې خوښوي، څه چې دې خوښوي بیا کوه. حیا چې لاړه شي بیا دا کارونه په معاشره کې عام کېږي. الله دې موږ تاسو حیادار جوړ کړي او ناروا کارونه چې کوم واده کې وشي هغه دعوت لبم نه ځي، کم ناروا حرامه ګټه کې دعوت وشي هغه دعوت بم نه قبلوي. تاسو 100% یقیني ها او 100% یقین نه، نو بیا باسي پچا باندې غلط ګمان نه کې، بدګمانه نه. الله پاک منع فرمایي دا پوهیږي، غلط ګماني به نه کوي. خپل دی سړی په خراب حرامه ګټه ولید چې سودی واغس، سودی کاروبار کوي، نور څه غلط کاروبار کوي، بس بیا ته ځان ساته. خو نه د ځان نه بدګماني نه کوي چې تاسو لیدلی نه پوه شئ په خبره باندې. بل علماو نه به تپوس کوي پلان کې دا روزګار دی در خوراک ساک خوړې شم نشم خوړې، دا به د فقهاو نه، دا به د مفتیانو نه تپوس کوي، ځان نه به فتوی نه لګوي. پوه شئ په دې مسله باندې، ځکه تامی کې دې چې تا ته یو شي ګټه حرام ښکاري په شریعت کې هغه حلالي د دې څه پته لګي. نو دغه خبره به فقهاو ته رجوع کوي. الله پاک زموږ ستاسو ودونه دا د شریعت مطهره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د سنت طریقو مطابق جوړ کی. الله مدار رسول رواجونه غلط د شریعت خلاف ختم کا. امین پی وایي.